السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک وئ. زما نوم عبدالخالق خټک دی. زه تقریبا 15 کالو نه په دې میډیکل فیلډ کې کار کوم او لکه څنګه تاسو ته پته چې زه په دې خپل چینل کې مختلف موضوعات پر ویډیو جوړوم او تاسو ته اپلوډ کوم او ان شاء الله نور هم داسې زما پروګرام دی چې تاسو ښه ویډیو ان شاء الله اپلوډ کوم چې هغې سره تاسو ته او تاسو بچو ته یا تاسو مشرانو ته ډېرې فایدې ورسي. نن چې کومه ویډیو زه اپلوډ کوم هغه دې باره کې ده چې کازې اضافه ورټایګو د مریض ته یا انسان ته سر ولې ګرځي، سر یې ولې چورلي، په دا څه څه وجوهات کېدلی شي. دا ټولې خبرې به انشاءالله په دې ویډیو کې کوو. نو ویډیو مکمل وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه، انشاءالله تاسو ته ډېر زیات معلومات هم وشي. نو د سر د ګرځېدو اوله وجه چې کومه ده که نه، دا انیمیا یوه بیماري ده چې په دې بیمارۍ کې د زنانو یا د لویو خلکو یا لویو کسانو وینه کمه شي، د خپل نارمل مقدار نه د انسان وینه کمه شي. نو چې دې ډېره کمه شي دته کمزوري محسوس کېږي، نو د ډېرې کمزورۍ وجې نه مریض ته سر ګرځي. یو وجه غټه دا دی. دویم نمبر وجه چې د کم عمر 60 سال یا 65 سال یعنی عمر زیات شي چې هغه ته موږ اولډ ایج وایو، یعنی په زیات عمر کې مریضانو ته زیاتره د سر د ګرځېدلو کیسې زیاتر راځي. پکې داسې کسانو ته هم زیاتر سر ګرځي یعنی سر چورلي. نمبر 2 هغه کسان چې کم کسان د نشې دپاره ګولۍ خوري، یعنی ټرانکولایزر ګولۍ استعمالوي، سیډیشن دپاره نشې دپاره ګولۍ استعمالوي، نو داسې مریضانو په داسې چانسز وي چې دوی ته هم زیاتر سر په دې هم زیاتر ګرځي وي. بعضې ګولۍ داسې وي چې هغې ساید افیکټ هم د سر ګرځېدل وي. مثال کې طور پر انټي الرجي ګولۍ دي. بعضې ګولۍ په انټي الرجي کې د الرجي لپاره چې کومې ګولۍ استعمالیږي، نو دا ګولۍ چې کوم کسان استعمالوي دې سره هم زیاتره دا کیسز اپیر کېږي، ظاهر کېږي چې داسې مریض ته هم زیاتر د سر د ګرځېدلو چانسز زیات وي. او دې نه علاوه هغه خلک یا هغه مریض چې دغه په غوږ کې دننه زخم یا دانه وي پکې، یا دننه د غوږ چې کومه پرده ده دا وشلي وي، نو د دې وجې نه هم زیاتر داسې مریض ته د سر د ګرځېدلو چانسز زیات وي. او دې نه علاوه چې کله بلډ پریشر های شي، یعنی های بلډ پریشر کې هم د زیاتر مریضانو دا کیسز مونږه ابزرو کړي دي چې داسې مریضانو ته هم زیاتر د سر د ګرځېدلو کیسز هم د سر د ګرځېدلو چانسز هم زیات. بعضې کسان داسې وي چې اکسیډنټ وشي یا چېرته راوغورځېږي راپرېوځي، هغه ته د نیک انجري وشي، د دې سټ انجري ورته وشي، دلته زخم جوړ شي یا څه غټه مسله جوړه شي، نو دلته زیاتر داسې مریض ته هم د سر د ګرځېدلو چانسز زیات دي. داسې مریض باندې هم سر ګرځي. دوستانو بعض اوقات داسې هم مریضان وي یا خلک وي چې هغه چېرته اکسیډنټ وکړي یا راوغورځېږي یا د موټر سایکل یا په ګاډي کې چېرته اکسیډنټ وکړي، د هغوی ته هیډ انجري وشي، یعنی په سر کې ورته انجري وشي، زخم جوړ شي یا څه مسله جوړه شي، داسې مریض باندې اکثر د سر د ګرځېدلو چانسز وي. یا بعض اوقات په سر کې چېرته دانه وي، رسولي چې ورته موږ وایو پښتو کې یا اردو کې ورته رسولي هم موږ وایو، نو د دې وجې نه زیاتر مریض ته د سر د ګرځېدلو چانسز زیات وي. داسې به مریض ته هم دا مسلې زیاتر وي. زما خوږو پښتنو وروڼو، دا څو وجوهات تاسو ته ما وښیلو، دا نه نور هم وجوهات کېدلی شي، نو د نورې پکې ځکه نه وایو چې زیاتره ویډیو بیا لینتي شي، بیا بعضې کسان چې کوم دي هغه ډسټرب کېږي، نو دې وجه نه ما شپږ اته چې کوم د کازیز وو دا تاسو ته ما سره شیر کړو، تاسو سره ما شیر کړلو. امید لرم چې انشاءالله دا ویډیو به تاسو خوښه شوي وي، او که ویډیو تاسو خوښه وي د ویډیو ضرور لایک کوئ او ملګرو سره انشاءالله ضرور دا شیر کوي چې هغوی هم دغه معلومات هم هغو ته هم میلاو شي. او تاسو ته زه بیا کاینډلي دا ریکویسټ وکړم چې زما چونکې دا چینل نوی دی او زما یې انشاءالله اراده ده چې یو ښه ویډیو به تاسو ته د دوایانو باره کې، د ګلو باره کې او د مختلف قسم ته کنډیشن چې کوم دي، حالات چې کوم دي، او مثال کې طور پر سر ولې ګرځي، په سر درد ولې راځي، ټیک شو، او یا داسې بیمارۍ دي چې ملیریا د څه نه کېږي، ټایفایډ د څه نه کېږي، ټیک شو، ټیوبرکلوسس ټي بي د څه نه کېږي، د دې څه وجوهات دي، دا ټول انشاءالله انفارمیشن به تاسو زه وقتا فوقتا تاسو ته مختلف ویډیو فارم کې زه راوړم. د خپل ځان او د خپل صحت ډېر خیال ساتئ. تھینک یو ویری مچ.